تاسو مفت کې علاج کې تاسو مفت یا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای خو چې تکلیف وي درته د بدن په کومه سره تکلیف دی ناغه باندې لاس کې دوا او دا وایي چې اعوذ بالله من شر كل ما اخاف واحاذر اعوذ بالله من شر كل ما اخاف واحاذر اعوذ بالله من شر كل ما اخاف واحاذر نو بس اغزا باندې لاس کې دا بیا داسې وکړه اغزا باندې ولګوا که ټول بدن باندې دی نو داسې وکړه ټول بدن باندې غلاس وها صحیح شو زه پیسې نه اخلم دا مفت کې ورکوم زه چې همیشه وظیفې ورکوم انوسکې نو دا قاری صاحب خو ماشاءالله نیک پیر دی مرشد دی صاحب هدایت دی صاحب ارشاد دی او حکیم صاحب بچرته ناست دی هغه حکیم دی نو زه کله کله دوی څوک را ټلیفون کوي نو زه ورته وایي داسې چل دی نو زه ورته یو وظیفه وښیم نو خدای کار وکړي یا ورته یو نسخه وښیم ځکه ما خو دا علم طب ویلی دی صحیح نو ما ورته بیا کله کله عباد الله مولوي ته ګپ ولګوم وایم ته قاري صاحب ته وایې چې زه راشم وګوره زما به ډېر خیال ساتي او حکیم صاحب ته هم وایي چې زما ډېر خیال ساتي که زه یو طرف ته پیري شروع کوم ټانټ کوی کې بل طرف ته حکمت شروع کوم بیا تاسو له څوک نه راځي او که نه ماله خو دا ډېر دا ټولې کیسې راځي خو پیرای ته مې قابونه کېږي ګران کار دی صحیح ما تاسو ته ویلو کنو مولانا صاحب د ګرمای موسم نو موږ د ایمان سے هزارې دوره وا نو ته پیر صاحب وفات وړ عالم سره وفات نو مولانا صاحب دغه فاتحه ته بلار شو اوس دغه واره دغه سجاده نشینو نو ال تلاړو نو ډیر سه مریدان ناستون نکان خلکو زموږ ډیر اکرام احترام وکړه ډیر عزت راکړه دعا مو وکړه انو خو بس داسې د مریدان داسې بے دمه غونې ناست داسې بالکل چا چون نه انا بیا چې روان شو مولانا صاحب ما ته ویل پیر صاحب خو شمه خسړیو نو مولانا صاحب وایي ته خبره داسې وکړه سره داسې وایي کې څه چلی ما هیڅ چل پکې نشته وینر ته وایي څه دی نو ما تاسو ورته انګې وایي موږ ورته دو خړه وایو تاسو ورته انګې وایي چې شور جوړي نو خلک وایي څه وایي انګې واچو یا وایي نو بس ټول خلک خاموشي دو خړه ما نور خسړی خو ما دې پیرانو خسړه دو خړه بالکل خو خړیقه ټول ما داسې بې دمه ناستي ها نو ما دغه څه مسله ده نو قاری صاحب ته مې وګوره بیا پیری شروع کوم بیا تعالی څوک نه راځي او کیم صاحب ته مې حکمت شروع کوم نو بیا تعالی څوک نه anyhow فهناك تقبل ان وعظت وتقتدى كنفس کله کنټرول ک علامه جرجاني وای كنفس کله کنټرول ک فهناك تقبل ان وعظت وتقتدى بیا به خلک تا قبلیوم ستا اقتدا به هم کوي بالقول منك وينفع التعليم ستا خبرې ته هم غوږ کېدي ستا تعلیم به هم په زړه اخلي او بیا هغه وایي چې تصف الدواء لذي السقام من الضنا كما يصح به وانت سقيم ته خو لګیاې خپل مریض ته د دوایې د هغې استعمال هم ښې د هغې فایدې ورته هم ښې دا دې دپاره ورته ښې چې هغه ټیک شي چې هغه ټیک شي نو هغه وایي عجیبه خبره ته په خپله مریض یې بل ټیک کړې نو ته لومبې ځان ټیک کړه انا بیا هغه وایي چې واراک تلقح بالرشاد عقولنا نصحا وانت من الرشاد عدیم وایي ما ته پته ده چې تو نور خلک او د هغې عقلونه بلاربې څه کې یعنې څه شی ورته ورکې او په هغې باندې ډکې او ستا عقل د دننه نه بالکل خالي دی چې ځان له خپل خیر نه کې نو بار تقدیر آمدم بر سر مطلب اوس دې ته راځو چې علم حدیث الله تعالی عالم پیدا کړ انسان پیدا کړ دا انسان مکلف کړ ما بیګا ما خام خپل جمعات کې وې ما د ټولو کائناتو کې هر ذره ذره دا د انسان د کار ده صحیح یعنی دا کوم چنجي چې ویني په دې ځمکه کې پشکاري چنجي کدا پشکاري چنجي دا د ټانکوي مرغوس په ځمکه کې نه دا بیا یو دانه راځو نه دی لګیای ته کور دی دا په لکونو چنجي دنه لګیای په دې ځمکه باندې مهنت کوي دا خلق ملت کوي دا هم حکیمان دي دنه خپل مطلب کې لګیای مرکبات جوړي څه کوي مرکبات جوړي نو اوس کداغه چنجي داستا خادمان دي مرغان داستا خادمان دي مچان ماشي دا ټول څه یعنی په دنیا کې یو ذره داسې نشته چې دا د انسان د کار نه ده خو انسان په دې ټولو کې د هیڅ چا د کار نه دی پتا باندې د مچ څه پوره نیم کړي پتا باندې د ماشي څه پوره نیم کړي پتا باندې د ونې بوټي او د نهر څه پوره نیم کړي د دریاب او سمندر څه پوره نیم کړي د ستورو او د سپوږمۍ انور څه پوره نیم کړي د ځمکې او اسمان ته چې کله نه وي هم دا ټول څه موجود وو ځکه ته خو د ټول نه په آخر کې راغلی انسان دې دنیا ته ټول نه آخر کې راغلی دی نو دا ټوله دنیا چلېده د هر څه پکې ورته نه وی صحیح خو اوس کتانه دا صرف اوبه مونږ بندې کړو نو څو ورځې به ته ژوند دی 3 ورځې صحیح دا به هم ډېر باهمته سړی وي او که خوراک دنه بند کړو نو 15 شپږ ورځې به ژوند دی نو بیا به مړ شي او که هوا دنه بنده کړو نو خو هغه وخت مړېږي که هوا دنه بنده کړو نو هغه وخت مړېږي که دا مچان ماشي ختم شي دا مچان نو ټولو باندې وبایي مرض راځي
دا ټول زمونږ خادمان دي د الله شکر به ادا کوې په هر شی باندې او بعضې شیونه دا خو ډېر منفعت بخش دي. زه چې په لار روان یم واک کوم نو چېرته په دې فوټپاث باندې په دې باندې راته ګبین مچۍ ښکاره شي نو بیا زر په یو پاڼه راوچته کړم یو ونه باندې کېدم. زه هم دا زمونږ خدمتګاره ده. ځکه ساینسدانان هم وایي چې د ټول نه وړاندې به د ګبین مچۍ ختمېږي او چې د ګبین مچۍ ختم شي نو پالینیشن به ختم شي او چې پالینیشن ختم شي ونې به میوې نه کوي میوې او د سبزی بوټي هغه به سبزي نه کوي او فصلونه د هغې به تلقیح نه کېږي نو چې دا ټول سیزون د خوراک ختم شي نو ورپسې به ته مړ شي. صحیح خو موږ ولا بیړه غرقه کړه په انسیکټیساید باندې دا جراثیم کش دوایانې اچو دا ټول شیونه مړېږي. هر کې برماست ازماست ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله تعالی فرمایي کائناتو کې دا فساد هی ستا د عمل د وجه روان دی. ځکه تا هر څه تباه برباد کړ. مونږ فطرت سره جنګونه کوو. تاسو ټول نیرونه او خوړونه په دې کې ناجایز تجاوزات نه کړي لږ زور سره. تاسو له حکومت نالۍ جوړې کړي. مولوي صاحب خپل دور کې نالۍ جوړې کړي دي نو استاد دې ته په انتظار کې چې اوس د دې خټې تشول له به هم مولوي صاحب راځي بل شی به راړي. حالانکه مونږ کور ځان له جوړو د 100 لکو د 50 روپو نالۍ هغه بیا ممبر صاحب ته په انتظار یو چې دا به راله ته جوړې. صحیح د 2000 روپو پول د کوڅې مخې ته مونږ دا مونږ له څوک جوړې دا به راله ممبر صاحب حکومت صاحب جوړوي. د خدای خاطر وکړئ د خپلو ذمهدارو احساس وکړئ. مونږ انسانان یو. انسان په صفایه ښه ښکاري. انسان په صفایه ښه ښکاري. انسان په اجتماعي کارونو ښه ښکاري. یعنې که ته لګیا یې ځان له سوچ کې نو ځان له سوچ خو سپی هم کوي. ته اوږې پرېږده دی به د کساب تخ له ځان رسوي. د ده دغه سنیکینګ پاور دومره زیات دی چې دی په بوی باندې ځان مرغوز ته رسوي چې مردارې غوښې کوم ځای پرتې دي چې هغې د تخت نه کته غورځولي نو بیا تا کې او سپي کې فرق څه شه. زه ته خر اوږې که بیا ته پړی وباسه د به شین خید له ځان رسولی نو په خپل شخصي فایده باندې خو دغه حیوانات هم پوهېږي. ستا او د دې حیواناتو بیا فرق څه دی. یعنی ته به لګیا یې د نورو د خیر سوچ به کې. نو اوس ما تاسو ته ووایي چې کائنات په دې کې هره ذره ذره د امام ابن سیرین رحمت الله علیه یو سړی راغی ورته وایي چې خوب مې کتلی ډېر خفه یم. وایي څه دې کتلی دي؟ وایي ځان مې مړ کتلی دی. امام رحمت الله علیه ورته وخندل مبارک شه دې میاشت کې به دې واده کېږي. هغه ورته امام صاحب ما ځان مړ لیدی ته ما پورې مسخرې کې زما ساه خېږي او ته ما پورې مسخرې کې. هغه ورته بچیه مړی دې ته وایي چې نه حس وي نه حرکت وي نه اختیار وي او نه اراده وي. اوی چې سړی واده وکړي بس دا څلور کاره دی هم نشي کولی. نه حس وي نه حرکت وي نه اختیار وي نه اراده وي. نو بهر تقدیر عرض مې ستاسو خدمت کې دا کو چې اوس کائنات په دې کې هره ذره دا د انسان د کار ده. انسان د هېچ چا د کار نه دی. نو چې دی د هېچ چا د کار نه معنا دا ده چې بېکاره دی. نو دا خو هم امکان نشي کېدی چې دومره لوی شاهکار الله تعالی پیدا کړی دی. الله فرمایي لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. ما ته یاد دی خو په تاسو یې ځکه تکراروم چې تاسو ما متعلق دا خیال نه کوئ چې د امریکا کې چېرته قرآن بدل کړی دی. زه هم دغه قرآن وایم چې دلته مې تاسو ته وی. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام. الله تعالی وایي اصلا مې ته د خاورې د جوهرې نه پیدا کړی. د خاورې نه د څه نه جوهرینه من سلالة من طين. ډاکټر عبدالقدیر خان په یورانیم باندې محنت وکړ. د هغې جوهرې راویسته اټم بم د هغې نه جوړ شه. د یورانیم نه جوړېږي. د هغې جوهره باندې ډېر وخت لګي کال کلونه لګي په کروڑونو اربونو روپۍ پې لګي. الله تعالی وایي ما په دې خاوره باندې په دې ځمکه باندې 40 کاله مسلسل بارانونه ورول. ډایناسور ته مې ویل ته پکې ټوپونه وو لوی لوی ځناورو ډانچې میلاویږي. ډانچې د کروڑونو سال کلونو زاړه ځناورو. ابن عباس صاحب ته تعبیر کوي بالافراس الضخمه غټ غټ اسونه. نو اوس که عربو ته وایي چې ډایناسور نه وي ډایناسور څه شی دی نو ورته غټ غټ اسونه یو اس دوره وو. دا بلډینګ خو ډېر وړوکی دی. د دې بلډینګ په لس عمره یو ډایناسور او خپې هم دومره دنګې وې. نو په دې دلدل کې او بوخته کې به ګرځېدل. دا یې خمبیره کوله. نو چې دا خمبیره شوه او الاستیک شوه لیسدار ماده شوه او الاستیسیټي پکې پیدا شوه چې تار ته جوړېږي. نو هغه تار د خمیر نه الله تعالی جوهره راوسته. د هغه جوهرې نه آدم جوړ کړه علیه الصلاة والسلام. وتحسب انك جرم كبير وفيك انت العالم الاكبر. حافظ ابن كثير شعر نقل کړی سوي وتحسب انك جرم صغير. او د 5 فوټو یا د 6 فوټو انسانه ستا دا خیال دی چې ته دوره وړکه غوندې 5 فوټه 6 فوټه. هغه وایي تا کې له ټولو کائناتو خلاصه پرته ده. د ټولو کائناتو
خلاصه پرته ده وفیک انت العالم الاکبر. نو صلی الله تعالی فرمایي چې لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين او بیا نسلا ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. بیا د نر ماده یو ځای شي د مور په خېټه کې سلوي خرز د نطفه. حدیث قدسی دی. ما تاسو ته یو کتاب هم لیکلی عباد الله مولوی صاحب په اوس کار شروع کړی دی النفقات الانسیه فی الاحاديث القدسیه. النفقات الانسیه فی الاحاديث القدسیه. نو پای کې مې دا حدیث قدسی هغه گویا نقل کړی. په دې اساس باندې احادیث قدسی دی چې د فعل نسبت الله تعالی ته نبی علیه الصلاۃ والسلام کوي. نو فرمایي چې یجمع احدکم فی بطن امه نطفه 40 یوما. سلوي خرزه دا نطفه د نطفه په شکل کې مخلوطه پرته ای. څه پرته ای؟ مخلوطه پرته د نر او د مادي او بو زایګوټ وای ورته. قران ورته نطفه امشاج و انا خلقنا انسان من نطفه امشاج. ساينس ورته سوی زایګوټ وای ورته. ګوره دې ساينس اوس معلوم که زایګوټ ورته وي. زمونږ پیغمبر ته خدای 1500 کاله مخکې ویلو چې دا زایګوټ دی. انسان زایګوټ نه جوړیږي. څنګه جوړیږي؟ زایګوټ نه. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج فجعلناه سميعا بصيرا. د محترم ورونو عرض مې کو استاد خدمت کې نبی علیه السلام فرمایي ثم تكون علقه مثل ذلك. بیا سلوي خرز د علقه څه ته وایي؟ د وینې چکې ته. خو علقه او علقه علقته بالحائط دیوال سره مې زړن که. دیوال سره مې زړن که. علقه بفلان زړن شه. صحیح. نو اوس علاقه وي ورته ځکه دا د وینې چکه ده خو دا په دې رحم کې پرته نه. دا په دې رحم کې دا ګوره اوس د شپېتو کالو تحقیق دی د ساینس. صحیح. قرآن او حدیث دا 1500 کاله مخکې ویلی دی. دې وجه الله تعالی فرمایي چې سنوريهم آیاتنا فی الآفاق حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهید. الله تعالی وی مستقبل کې ته ریسرچ کې په کائناتو یا په انساني بدن نو د قرآن یو صداقت بدر باندې واضح کیږي چې موږ اوس معلوم کو. نبی علیه السلام ته الله تعالی ډېر پخوا ویلي. نو الله تعالی فرمایي سنوريهم آیاتنا فی الآفاق حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربه. دیت به دا خبره واضح شي خپل تجربه مشاهده او تحقیق سره چې دا قرآن خو حق دی. دا د پیغمبر علیه السلام فرمان حق دی. نو الله تعالی وایي چې اوس حق منی نو دا خو تا د خپل علم باندې زیات اعتقاد وساته د الله د خبر نه. د خدای په خبر دی اعتقاد نو. د پیغمبر په خبر دی اعتقاد نو. په خپل ریسرچ دی اعتقاد او د ساينس او د جدید تهذیب غلام. علامه فرمایي چې یقین مثل خلیل آتش نشینی خلیل اللہ مستی خود گزینی سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. مونږ به یقین خلک یو. مونږ د ساينس غلامان یو. د څه غلامان یو؟ حالانکه ساينس تا غلام دی. ما تاسو ته دا ټول کائنات د انسان د کار دی. ساينس په کائناتو کار کوي. نو چې په کائناتو کار کوي نو غلام نه ته مخدوم ولې جوړې؟ خبر ذهن کې رااله. نو الله تعالی فرمایي چې ثم جعلنا نطفه في قرار ثم خلقنا النطفه علقه. دغه د وینې چقا دا د رحم دی دیوال سره زانګي دا پرته نه. صحیح. او دا د زانګېدل دا د ډیولپمنٹ دی. دا د امپروومنٹ دی. دا د ارتقا دا د ایوولوشن دی. دا گروث کوي. د دې نشونما کیږي. او ورپسې فرمایي فخلقنا العلقه مزغه. مزغه څه ته وایي؟ مزغه یمزغو. تاسو چنګم پیژن؟ تاسو ور چنګم وایي. مونږ ورته غم وایو. مونږ ورته وایو غم وایو. نو موږ ځان سره راځو چې په لار روان یو بس په کې واچو نو دوه سیدونه وي. یو خو تګې کېږي نه خو کې لاړې پیدا کېږي. یو دویم هغه کې یا منټ وي پودینه یا پکې الایچي وي مختلف قسم وي. نه د خولې بدبوی هم نه راځي. خولې بد. او نمبر دریم هغه ستاره اعصابو دپاره ده چې ستوره بوډا کېږي نو خو اعصابو کې چاو پیدا کېږي. نو چې د ورزش روانې نو دا د سټ درد او د مرۍ درد او دا شی دا هم کنټرول کېږي او ختمېږي. نو زه دا ټیکسي ډرایوران دا سره درم یو ورکوم ته مرګري دا وخوره. نو موږ یو ډرایور دی هغه ډېر عجیبه دی. هغه خبرې داسې عجیبه غوندې کوي. صحیح. دا سړی وي که نه حقلا غوندې چې خبرې تکراروي. هغه ماته کاسب درې ځله ووایي. زه ورته هم څلورم ځله باندې پوره کړه. وایي کاسب دا ګم دی که نه امریکا دلته خو دلته ربړ دی. صحیح. او دا دی دا ماښام پورې یو ګم چوپم. نو محترم ورونو اوس غم داسې شی دی چې د تیرولو نه دی د چوپل وي. صحیح. او دې ته وایي مزغه. څه وایي ورته؟ الله تعالی فرمایي فخلقنا العلقه مزغه. انګریزي کې موږ ترجمه کوو فیټس. چې دا یو داسې فلش شي یو داسې قسم ماده شي چې نه ورته هډوکي ویلی شي نه ورته غوښه ویلی شي نه ورته پله ویلی شي نه ورته عصبه ویلی شي. دا د تیرولو هم دي د خوړلو هم دي البته د چوپلو وي چې چقولو وي صرف چوپلی شي. نو د دې حیثیت بیا د مزغې وي. فخلقنا المزغه عظاما. او بیا الله تعالی فرمایي چې دغه مزغه یا دغه فلش
دا مې ټرانسفارم کو د دې یعنی قلبي ماهیت مې وکړو سکیلټن ته سکیلټن ډانچې ته وایي دا ډوکو فکسونا العظام لحما الله تعالی فرمایي بیا مې دې ته ګوشت او پوست ور واغوستو د انسان دې ډانچې ته مې گوشت او پوست واغو نو الله تعالی فرمایي ما ته ګورئ ځکه بعضې خبره الفاظ سره نه واضح کېږي بعضې خبرې دپاره دلالت حال المتکلم څه شی دلالت حال المتکلم انګریزي کې ورته وایي باډي لینګویج چې حرکت ته ګوره چې دی څه حرکت کوي هغه حرکت سره هغه واضح شي لکه وګورئ یوه خبره الفاظ خو یو وي کیا ہے سدی کیا ہے دا سدی کیا ہے دا تعجب دی حالانکه اوس هغه یو لفظ دی کیا ہے کیا ہے کیا ہے هغه تلفظ سره او باډي لینګویج سره د هغې مفهوم بالکل بدل شي نو الله تعالی فرمایي ثم انشأناه خلقا آخر خبره باندې پوه شئ ثم انشأناه خلقا آخر بیا دا انسان ما په یو بل انداز پیدا کړ دا استعجاب دی څه شی دی ځکه د انسان غوندې خوبصورت مخلوق دنیا کې بل نشته داسې الله تعالی وایي ثم انشأناه خلقا آخر د دې وجې ورباندې مرتب کړ فتبارک الله احسن الخالقین فتبارک الله احسن الخالقین څنګه فتبارک الله استاد لک پویوم په دې د پنجاب د مقررین صاحبان چې ښه خلک دي ښه خلک دي خبره ده کېدل خو دوی خو مقصد چې هغه مجمع ځان سره په یو لې کې بوتل غواړي نو تاسو هم تقاضا کې سبحان الله وایا او کته سبحان الله اون وای نو دې چې ترنم کې یو جمله راکې نو ځان سره سبحان الله خبره زين کړه نو دلته الله تعالی هم دومره عجیب کار کړی دی چې یعنی دا کار دومره عجیب دی چې په خپل وي فتبارک الله احسن الخالقین صحیح او احسن الخالقین اسم تفضیل احسن اسم تفضیل مضاف ستا خالقین ته د خالق نه علا تجاوز ته پکې ضرورت نشته مونږ پکې ته تجاوز وکړو چې خالق خو یوازې الله دی نو خلق په معنا د تصویر کا فتبارک الله احسن المصورین ما ضرورت ورته احسن المصورین دا ورته ما اسم تفضیل خپل مضاف الیه جمع ته چې تصور په خارج کې موجود نه نو بیا معنا چې فتبارک الله الخالق الاحسن فتبارک الله الخالق الاحسن نو ضرورت نشته لومبه حقیقت پس ځای رستو بیا مجاز سره چې اس دې جوړیږي نه مجاز ته ورته محترم ورونو عرض مې کو په خبره پوهیږئ بخاری ته بل ډېر رستو رسو اړم به قران خلاصو لاغې نه پس به بخاری ته لبار تقدیر عرض مې کو تاسو خدمت کې چې الله تعالی دا ټول کائنات پیدا کړی دي انسان ورته محتاج دی خو کائنات انسان ته محتاج نه دي کته نه هم دنیا نه روانېږي خو کدا کائنات دي تر روانېږي ته ختمېږي نو اوس پته ولګېده چې انسان بیکاره هم نه دی اوس دا دوره چینجه په شکاله چینجه ماشه او مچ هغه د حکمت لپاره پیدا دي نو انسان به حکمت لري دا عقل نه مني دا منطق نه مني دا قیاس نه مني دا ریزن نه مني نو اوس پته بلګي چې د انسان څه کار دی په دې کائناتو کې خو هیڅ شی په د باندې ډیپند نه دی په د باندې موقوف نه دی او دې په کائناتو ډیپند دی اگر د کار دی د هغه د کار نه دی خو دې بیکاره هم نه دی نو دې د خدای د کار دی دا څه شی دی تاسو فلسفي وای نه دا قران په داسې انداز باندې ځکو دا د احمد ابن محمد ابن یعقوب ابن اسکوی فلسفه دا او قران په دې انداز باندې حل کوي ابن رشد په دې انداز باندې حل کوي هغه دا شی عقلا د خلکو ذهن ته ورچي چې ته د خدای لپاره پیدا یې اوس خدای خو موږ ته محتاج نه دی که محتاج دی یعنی دا کائنات چې زموږ د کار دی یا ذره زموږ د کار د موږ ته محتاج یو خو چې ما وایي چې انسان د خدای د کار دی انسان د خدای د کار دی نو خدای خو موږ ته محتاج نه دی کده راته نو د خدای د کار معنا دا ده چې هغه درته سوي نو هغه بکې نو هغه ستا د فایدې دی لکه حکیم او ډاکټر هغه تعالی دوايي درکړي او تاسو د استعمال طریقه وخی او پرهیز درته ومخی په دې کې د حکیم څه فائدہ یا ډاکټر خپل پیسې اغستې دي د دې نه پس کوم استعمال چې هغه د هدایت مطابق دی هغه په اصرار کړی دی انسست کوي په زور په ور کوي چې دې کې ستا فائدہ ده صحیح شو دغه څه دی نو الله چې خبره کوي چې دا بداسه کې نو دې کې ستا فائدہ ده او دغه فائدې لپاره چې تاسو فائدہ ملاوي شي الله تعالی وحی راولېګل انبیا او انبیا راولېګل هغه ته وحی راولېګل اوس وحی دا دوه قسمه ده یو هغه چې لفظ معنا او مفهوم دواړه منزل وي د الله طرفنا دویم هغه چې مفهوم منزل وي الفاظ د پیغمبر خپل وي اول ذکر ته وحی جلی یا وحی مطلوب وي ثاني ذکر ته وحی خفي یا غیر مطلوب وي وحی خفي یا غیر مطلوب وي دا حدیث د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا وحی خفي یا غیر مطلوب ده اوس دوه اصطلاحات چې یو ته وي حدیث بل ته وي سنت یو ته وي حدیث
بل ته وایي سنت. اوس حدیث څه شی دی؟ نو حدیث عموما مونږ یې اطلاق کوو تعلیمي انداز باندې چې دا قول د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی او سنت دا عمل د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی. خو بیا دا دواړه په خپله کې متبادل دي. څه شی دي؟ متبادل دي. او د متبادل معنا دا ده چې حدیث وویل شي مراد ته سنت وي، سنت وویل شي مراد ته حدیث وي. نو د دوی استعمال په دې انداز باندې دومره ډیر جاری ساری دی چې حدیث او سنت دواړه یو ګرځېدلي دي، دواړه یو ګرځېدلي. نو اوس راځو د حدیث تعریف کوو چې دواړه یو ګرځېدلي دي. نو د حدیث تعریف کوو. نو حدیث تعریف قول النبي او عمله او تقریره، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قول دی یا عمل دی یا تقریر دی. تقریر په معنا د تثبیت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو مسلمانو کته په یو کار باندې چې خلاف د شریعت دی او یو کار چې هغه کوي نو که خلاف د شریعت وي پیغمبر خاموش نه پاتې کیږي. موږ خو خاموش پاتې شو، حالانکه موږ کوشش کوو علماء ورثه الانبیاء، عجیب ورثه الانبیاء دي. پیغمبر په ناروا خاموش نه پاتې کړ، تا خو خپل باندې زیب راخ کړل ناروا او ته ناروا نه وای. اوس دا معنا نه ده چې هر ځای جنګ وکړه، حکمت عملي سره هغه بنده هغه خلک په دې باندې پوه کړه چې ملګري دا شی ګوره ناروا دی، ته دا کار کې دا شی ګوره ناروا. هغه د یو ملا صاحب دی چا ورته چې بینک کې دا خلک چې پیسې کېدي نو دې باندې سود راځي، نو دې سود سره څه کوو یا بې سوده کاټه کې کېدو. نو هغه ورته نه سود دې کاټه کې کېښودل ښه دي، او دا کم سود چې پرې راځي نو دا بیا زموږ مدرسې له ورکوو موږ په باتروم جوړ کړو. صحیح. نو ما ورته نه دله داسې کوو چې د باترومونو ټیکه ورکړو ټول پاکستان کې چې دا سود پیسې را جمع کوي دا ملا صاحب باترومونه جوړوي. د خدای خاطر وکړئ، د خدای خاطر وکړئ، د حقایقو دنیا ته راشئ. خلک هم متبا کوي او ځان هم متبا کوي. دا څه ډرامې مو دین پورې جوړې کړي دي. نو محترمو خفه خو نه یې په دې خبره بیا هغه توت والا ده نو څنګه ده هر توت لاندې خبره ده چې خفه شي ځاسې هم زم زه نه چایس کم نه یو بس کم نه ډوډۍ خورم. صحیح. اوس احمد موري صاحب فضل علي موري صاحب دای نه په دې خاطر نه چې نظر اغله د درس بخاری کوم ورته مې چای راړه سلامت موري صاحب راغی جی چای کپای نو ما ورته ما چای خو ما زه ګوره پانی پتی قرات نه کوم، زه دود پتی قرات یو قرات ده سر ما زه پانی پتی قاری صاحب ماهر دی سجو قاری خورشید قاری خورشید سجو نو زه پانی پتی قرات نه کوم، زه کوم یو کوم دود پتی قرات کوم. هغه دومره بهترین چای وه، دویمې پیاله ته مې اراده وه خو ما بیا میز کې پاسم او تر مازدیګره خو زه بس کوم نه. نن ماسپښین او مازدیګر مونځ به دواړه د عرفات د امام حج د سنت په اتباع باندې یو ځای کوو. صحیح شو؟ خو جمع تقدیم نه جمع تاخیر، په نفس جمع کې به هغه سره مشابهت وي خو په تقدیم کې نه تاخیر به کوو. نو بهر تقدیر عرض مې کور ځان سره یاد وساتئ. بعض اوقات تاسو هلته خطا شئ چې حج لرل شئ. ما اوس یو کتاب لیکلی دی بعد الله مولوي صاحب ته مې ورکړی، زه چې نوی کتاب ورکړم ته قاري صاحب ورته وایي هغه بل پرېږده دا یې شروع کړه. صحیح. نه غریب پکې یو څو صفحې لیکلي دي کې نوی کتاب راشي نو قاري صاحب څو صفحې وګوري هغه ته وایي هغه پرېږده دا یې شروع کړه. نو ما ورته قاري صاحب که دغه چل ورته کړی به یو کتاب سره ته ونه رسئ. اوس مې تاسو له یو کتاب لیکلی دی هغه د ائمه اربعه مذهب باندې د حج په اساس باندې، نو هلته مې لیکلي ما چې د جګړې نه کوي خلک، د څلور واړه مذهب سره یو دي خو ما او تا پکې پیدا کړو اختلاف. بابا عبدالرحمن فرمایي چې دا څلور واړه مذهب سره یو دي خو ما او تا پکې پیدا کړو اختلاف. نو هلته مې بیا لیکلي دي چې مونږ حنفیان جمع د ظهر او عصر چې کوو په عرفات کې نو دا د حج د وجې نه کوو، دا د سره وجې او قصر چې هم کوو دا د حج د وجې نه کوو، قصر د سفر د وجې کوو او جمع د امام حج او د خطبې د وجې کوو. بس دا ضابطه یاده شي مشکل ختم شي. صحیح. او باقی ائمه یعنی جمهور هغه وایي چې دغه جمع او قصر دواړه د حج د وجې دي، لہذا حاجي که د عرفات هم وي مقامی وي نو هم به دې مونځ قصرن کوي او جمعان به کوي، که د مسجد نمیره امام پسې کوي که په خپل ټنټ کې کوي. نو ما وی دا د بدعاتو لارې کولا وایي. اوس هلته کې خلک عرب خو ډېر عجیبه خلک دی او په خپلو خیمو کې اوس د عرفات خطبې شروع کړي دي. داسې د دین نه یو ډرامه جوړه ده. هر یو سړی ځان له مجلس لګوي، څه کوي؟ هر یو سړی ځان له مجلس لګوي او ځان له ډله پیدا کوي. نو که تدارک یې ونه کړي، سید سلیمان ندوي رحمت الله علیه ډېره عجیبه خبره کړې ده چې د یو سړي په ذهن کې خدشه پیدا شي، که دا خدشې ازاله وله ونه کړي د هغې طرف ته دعوت شروع کړي، او که لار ورته روکا ونه کړي دې فرقه جوړوي، چې فرقه جوړه شي نو فتنه پیدا کېږي. خبره ذهن کې راله. نو د خدشې ازاله د وړاندې نه کول پکار دي. که یو سړي ته پیدا وي او هغه ورته دعوت ورکوي باید چې سړی حکمت عملي سره پوه کړي. ضد به کله نه پیدا کوي، ضد به نه پیدا کوي. زه هلته
دا 2 میاشتې مخکې چې راغلم قاري صاحب قاري خورشید او مرګري ټول را سره مولوي عبد الله نو هلته لاړو نو د چچ کې نو هلته مې هغوی ته ذکر کو هغوی وی دلته سلفي حضرات ډېر دي ما ډېر ښه دي وی دي صحیح ما دا دنیا خو په 2 کسان روانه ده یو په سلفي یو په سلفي صحیح ما موږ هم ټول سلفیان یو اکثر سړی په چا پرېوځي هر یو سړي ته ځان حضرت یوسف ښکاري اوس د خپل پکچر چې وباسي ولې وباسي ځان ورته څه ښکاري ځان ورته حضرت یوسف ښکاري چې زما په شان ښکلی بنده بل نشته صحیح او اوس خو ماشاءالله فیسبوک دی نو بس جوړې ټک اولنی وې ټک اولنی ما ته څوک وایي ستا پیج دی زه ورته هم نه زه بې پیجه یم زه هم پیج مینج نه کوم صحیح ما زه لا په ځان دوره نیم مین شوی ځان مې دوره خوښ نه دی چې زه به لګېږم خپلې پکچرې به وباسم او بیا به یې په فیسبوک باندې چې هله زه اوس اودسمات ته کېناستم اوس ګټر لسم صحیح او اوس کموډ باندې کېنم صحیح دا کله ورپسې دغه ریکارډ یې مونږ شروع کړه چې ته ما ته ګوره هاو ډو آی ډو څنګه دا جاب مې ښه دی ښې کولی شم که ښې نه شم کولی د دې تصنع د دنیا نه راوتل پکار دي تصنع په دغه اجتماع کې مرګرو کتم نو الله دې ټول له خیر ورکړي خو څه ملګري داسې عجیبه دي یو راته وایي دا تسبیح دې ما سره بدلې کړه ما نه بدلوم صحیح بیا مې دا څادر اچوله نو یو کس رامنډه کړه خو مولوي صاحب وایي چې څادر نه بدلو وایي ته ما سره څادر نه بدلې نو ما نه هغه ما ته وایي دا چې ولې ما دا ځکه تا سره مې څادر بدل کړه او دې د کسان چې ولاړ دی خوړي دا صدر اوس ما سره چې کوم دی زمانه دی استاد صحیح نو او جی نو ما اوس دې هم تقاضا کوي مې کدر راته وایي چې پرتوک بدلو